بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانان نونه خويندې به روغ جوړې او الله جل شانه هم همیشه د پاره دغسې روغ جوړ لره او الله جل شانه ستاسو د ټولو د زړه شرعي حاجتونه او مرادونه پوره کړه. زما عزتمندو مسلمانانو رونو خويندو، که چېرې تاسو حیران شوي چې آیا داسې چرته کیدی شي چې داسې یو کس په کور ته داخل شي او په هغې باندې به ښځه خاوند په یو بل باندې حرام شي او بلکې نکاح به یې هم ماته شي. دې نه پس که دوی تعلق ساتي، خمبستري کوي یا مباشرت کوي، نو هغه زنا کې حسابیږي. داسې کس به څوک وي؟ نو بالکل دا یو صحیح مسله ده. تاسو ټول به اوس په دې پوه شئ انشاءالله. زه ته وایم، خو دې نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټي بټن هم ووهئ. دغه شان حیران کن ښکلې ښکلې مسالې دې سره سره مجربې وظیفې اسلامي بیانات به وي، دا به تاسو ته په دې چینل کې میلاویږي انشاءالله. نو تاسو ټولو ته به هم پوره فایده وي او موږ ته به دې پوره فایده وشي. مسله داسې ده چې که چېرته هم د یوې زنانه خاوند روغ شي، غایب شي، نو دا به څه وخته پورې انتظار وکړي. خو که انتظار یې وکړو او بیا هم خاوند یې پیدا نه شو، نو دا بله نکاح کولی شي، دا به بله نکاح وکړي. که داسې زنانه وي چې هغه بله نکاح وکړي او دا لومبنی خاوند یې، دا پیلنی خاوند یې کال پس، 2 کاله پس، میاشت پس، هر کله هم پیدا شو او دی راغی او دې دغه کور ته ورغی کمې کې چې دا زنانه اوسیږي، نو د دې زنانه د دې دویم خاوند سره نکاح ډایرکټ ماته شي، دا په ده باندې حرامه شي او د دې لومبني خاوند په نکاح کې حسابیږي. دې نه پس که دا دویم خاوند دې سره تعلق ساتي نو دا په زنا کې حسابیږي او دغه شان که ورسره هم دا ښځه تعلق ساتي نو دا زنا کې حسابیږي. دا دواړه په یو بل باندې حرام شي، نکاح یې ماته شي. نو دا مسله دغسې ده. بس دا یو مسله وه چې ما وی تاسو سره یې شریکه کړمه. اوس زه تاسو ټولو نه اجازت غواړم، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ او انشاءالله بله ویډیو کې بیا میلاویږو. جزاکم الله خیرا کثیرا.